چې سورته فتح چا د رمضان مبارک په شپه ولوسته دته به دومره رزق وي پراخي مصیبت به پې ناراضي حالانکه د دې په قران او حدیث او اجماع او قیاس کې هیڅ دلیل نشته د ځان نه ویلي دي اصل کې کته داوی نبی علیه الصلاه والسلام په جنگ بدر کې نبی علیه الصلاه والسلام په 17 رمضان مبارک شوه وو دغه جهاد نبی علیه الصلاه والسلام سره 14 صحابه شهیدان شو ولی نعوذ بالله من ذلك نبی علیه الصلاه والسلام ته د سورته فتح نه ویاده نبی علیه الصلاه والسلام په قول کې به دوه میاشتې ور بل نش حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړي شو مسلک کړي شو ولغی ته نعوذ بالله من ذلك د سورته فتح نه ویاده اصل کې د دې شان نزول داو چې په ذوالقعده باندې 25 هجری باندې نبی علیه الصلاه والسلام تله وو عمره کول وتا نو کافرو پرې نه خود واپس کړو سو کو ته بیعت رضوان وای اصل کې دا داو په کار د علماء ته اوس وخت کې چې تاسو را پاسې چاندي او کې په خپل جمعتونو کې او بیا ویسي او جمع کوي د فلسطین د ماشومانانو د پاره علماء وظیفو ته زور ور کړي کم وظیفې چې قران او حدیث نه ثابت وي بس مونږ منو سورۃ الواقعہ د رزق د پاره دا وایي د ځان وظیفې مو ورکوا اوس وخت د فلسطین سره د ودرې دوه وخت دی نو تقی عثماني صاحب خپل اکاونټ نمبرم جاری کړی دی پاغي جمع کا پیسې دغه سیزمو سره نږدې نمک منډي مدرسه ده قاری فیاض صاحب پرون مونږ خپل جمعات کې چانده وکړه ما تقریبا 32000 څخه د پاسه روپې جمع شوي هغه مونږ به وړینن او جمع مونږ کړي نو د فلسطین د پاره आवाज اوچت کا دا د ځان وظیفې وخت نه دی اوس